اخیا مونگتا خدای ته سوال لیکه خدای مونږ ته وښیه الصراط المستقیم لاره نیغه کومه لاره یادي د جنت لاره یادي ښه بیا د چا لاره یادي مخکې الله ذکر کوي اهدنا وښیه مونږ ته الصراط المستقیم لاره نیغه اهدنا وښیه مونږ ته صراط المستقیم لاره نیغه اهدنا وښیه مونږ ته صراط المستقیم لاره نیغه د سر نو ته وکړئ زه یم تاسو ترجمه کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين امداد غواړو مونږه اهدنا وښیه مونږ ته الصراط المستقیم لاره نیغه یو پیره ورته وکړئ داسې وایو معنه دغه هم ټکي هم زه ویمه تاسو راپسې وایه ترجمه هم یو ځای وایو خو چې اواز وخیږي ښه اواز نه راته بیا مزه نه کړي اعوذ تاسو هم اعوذ وایه اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې رټلی شوی دی بسم الله شروع کوم په نامه د الله الرحمن چې مهربان دی الرحیم چې رحم کوونکی دی سبحانك اللهم پاکی د خدای تعالی را وبحمدک او ثنا صفت دی تعالی را وتبارک اسمک مبارک دی نمستا وتعالی جدک او لوی دی شانستا ولا اله غیرک نشته دی لایق د عبادت بغیر ستانا الحمد ټول ثنا صفت چې دی لله الله لره دی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن چې مهربان دی الرحیم چې رحم کوونکی دی مالکی بادشاہ دی یوم الدین دروازه د قیامت ایاکا خاص تا د پارا نعبدو عبادت کو مونگا و ایاکا او خاص تانا نستعین امداد غواړو مونگا اهدنا اوخیا مونگتا صراط المستقیم لار نیغا واخر دعوانا الحمد لله رب بس چې دی کې هم نه یادوي نو هسې ظلم به کوئ جي ما سره امین الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د شفقت الفت محبت باندې خدای وګوري الله دې کې سپینګیري ناستي خدای ماشومان دي نوجوانان دي ستا رضا له راغلي دي خدای ستا کور ته راغلي دي ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای د دې په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه ولې پوره کړي الله سپینګیري پکې ناستي خدای عمر کې برکت واچي نوجوانان ناستي خدای د دین سره وابسته کې الله ته د دین کار خدای واخلي ماشومان پکې ناستي خدای با عمل عالمان حافظان مفتیان قاریان ته خدای جوړ کې
دا کلی والا خدایا د دې کلی والا په زړه کې چې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې چا باندې څه قسم مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي بیماری دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبار کې برکت واچې قرضداري پکې ناستي خدای قرضونه په خپل دست قدرت ختم کې الله دا کلی د دې کتاب په برکت باندې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث نو خدای اوساته د مجید امیر صاحب څوک بیمار دي خدایا شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې الله د دې کتاب په برکت باندې خدای زما د خويند مېند کې دا درس اوري خدای دا غي څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله زما د خويند مېند خدای د لپټو د عزتونو خدای محافظ شي الله بچی با عمل عالمان او حافظان کې خدای د دې کتاب په برکت باندې خصوصا دا کلی بیا خاص طور پر دا مجمع چې ستا در تناسي د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله